الله اکبر حسین صاحب او داود شاه وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب د غاښ در لپاره مجربه وظیفه دردونو دپاره چا چې غاښ باندې در وي نو هیڅ قسم نوره وظیفې مه کوه د غاښ درد والا وظیفه یاده کا دا د نبي علیه الصلاة والسلام ښودلې ده ښه د ځینې خلک درته ښیي چې دغه د ځان نه وظایف جوړ کړي که کار یې وکړو که نه چې مونږ یې درته ښیو په هغې کې هیڅ قسم شک شوبه نشته نبي علیه السلام نه چې روایت شوی دی نبي علیه السلام ووی نو هغه ته د وحي په ذریعه سره الله پاک هر څه ښودلي نو یقینا چې تا ته به شفا الله درکوي د غاښ درد دپاره د سر درد دپاره نیم سر درد دپاره دا خپو دردونو دپاره ملا درد هر قسم درد دپاره وظیفه یاده کا چې غاښ باندې درد په غاښ باندې ګوته کېده که سر د درد په سر باندې لاس کېده د درد په ځای باندې لاس کېده نو دغه وظیفه وړه غوندې ووایه درې ځلې ووایه چې بسم الله الرحمن الرحیم درې وارې وپېرې دا ووایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر د الله په فضل سره دا مسنون دعا دا نبی علیہ السلام نه روایت شوی دا وظیفه یک دم به دغه درد د غاښونو نه ختم شي د سر نه به ختم شي دردونو د پر دا وظیفه یاده کړئ او نورو خلکو ته ورسوئ شعر یې هم کوي دغه خلکو ته څومره زیاتې شعر کوئ تاسو ته به الله پاک په دې وظیفه کې په دې دعا کې اثر او برکت زیات اچوي جی یو ځل بیا چې اول درې وارې بسم الله ووایه اول د درد په ځای باندې لاس کېده بیا درې وارې بسم الله الرحمن الرحیم ووایه وپېرې داسې ووایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر کمنټس کې به درته د ملګري ولګي دغه تحریر په شکل کې انشاءالله یاد ساتئ